انتها شه مهنګایي او ورځ تر ورځه په غربت کې هم اضافه راتلونکی بحران چې دی هغه به د غلي د وړو وي د وړو په نشوالي باندې په حکومتي سطح میټینګونه هم کیږي دا وخت مونږ تاسو په خپل سکرین باندې د وړو سپورټ هم خول دا غله په سونه مهنت تیاریږي د دې نشاته څومره خلک کار کوي آیا بحران چې د کمی پورې وقراري د دې ماهر زموږ سره ناست جاوید درته وایي چې تاسو په دې باندې ډېر نظر دی د دې رزق د ترسیل چې تاسو د پلار د وختونه کوي آیا د وړو دا کم بحران چې دی دا به برقراري څه کمی پکې راشي د کم چې زیاتوالی دی د پیسو دا به داسې وي که نه دا به څه کم شي دا خو جدي څه کار دی چې نور کله به زموږ خپل فصل وشود ملکي نو موږ به هغه استعمالوو او د هغې نه علاوه به موږ د پنجاب چوک اعظم نه غنم راغوښتل او موږ ته په خرټ پرېوتل او موږ به دلته اوړه کول دې ته دیسي آټا وایي ملکي اوړه زموږ به ډېر ښکلی حاصل کېدو څه کال چې دی زموږ فصل هم خراب شو هغه بیمار شو د هغې په وجه باندې هغه خراب شو د هغې نه اوړه نه کېږي او کم چې حکومت د چوک اعظم سیزن چې شروع شو نو موږ ته 2-10 ویلره واخیستل چې کله هغه 2-10 ویلره رالل نو هغه موږ دلته لوکل کار پې کوو او ختم شو اوس حکومت بیا په هغې باندې پابندي ولګوله او هغه بند کړي دي اوس موږ ته نه راځي او نه د هغې په دغه پوهېږو چې په ملک کې بحران دی د غنمو او زیات نه زیات 2 میاشتې یا 1.5 میاشت بعد په دې ملک کې به د سره غنم هم نه اهم خبره ده بلکې بیا د دې سره سره د پنجاب وریجې چې دي هغه دومره حد ته رسېدلې وي چې هغه د هغې ټوټه په 3300 روپۍ باندې 8 دړۍ چې دی 40 کیلو هغه خرڅېږي زموږ بیګمۍ وریجې چې کمې سواتۍ وریجې دي 50 کیلو اعلیترین وریجې هغه چې دی نو په دغه ریټ باندې هم نه خرڅېږي نو دا معلومه خبره ده او ظاهره خبره ده چې بحران نه روان دی او که نور د وریجو نه خو زیات کر د وړو به خامخا وي جاوید دا راته ووایه چې ستاسو خو دلته کاروبار دی او چونکې دا کاروبار د ډېر وخت نه کوئ داسې څه خلک راغلي دي په سپینه جامه کې چې یاره جاویده زما سره ښه وکړه پیسې نشته اوړه راله راکړه بچي مې نهر دي وایي داسې سین چې دی ستا مخې ته راغلي 10 کسان د ورځې راځي 10 داسې خلک راشي چې ستا په اعتماد هم نه وي یو خو داسې خلک چې ستا په اعتماد یې عاجزي غریبي سړی ول 10 روپۍ ورکړي یا ول لږې اوړه ورکړي یا ول لږې وریجې ورکړي خو په دې کې هم داسې په سپینه جامه کې خلک راغلی دی چې هغه غوښتله موږ پټ په پټ هغه سره هیلپ کړی چې څنګه سونه وس کېږي او جي آیا جاویده د دې دونه لوی بحران د دې تاسو ذمہوار څه ګڼئ ولې چې په تاسو د بجلی بیلونه ډبل شول ټیکسونه د باندې ولګېدل ستاسو چې کم بیل راځي هغه چې دی 1 په 3 شو آیا تاسو په خپله په څونه بحران موږ دونه بحران کې چې کم څه کال د کورونا په وجه باندې 25 لاک روپۍ ما بایللې په وریجو کې د هغې وجوهات دا دي چې هلته کې لارې کم بهر ته چې مال وتو هغه بند شولې او په ملک کې دا غله چې ده نو دا زیاته ده د دې په وجه باندې هغه موږ ته خراب شولو او هغه څښا شول او بیکاره شولو او هغه موږ د هغې په وجه باندې 25 لاک روپۍ تاوان کړی دویمه خبره د بجلی دومره حد ته ورسېده چې دا نه برداشت کېږي که چې یو سړی فرض که تو من جوار راوړي چې دا مال وړه که او دا نیم ته تو ځان له واله نو هم ورته زه جوړ نه یم د هغې وجه دا ده چې په هغې پسې اخراجات د بجلی او د مزدور او د کرایانو دومره بوج دی چې هر نشي برداشت کولی د دې نه مخکې به موږ په من کې د سړي نه 2 سیره اخیستل داسې 10 کاله 15 کاله مخکې اوس په من کې 2 دړۍ الو خو هغه 2 کار نه کوي نیمه ورکوي خو ورته نه موږ ورته تیار نه یو د دې وجې نه موږ خپل کار کوو او پردي کار ته جوړ نه یو چې چا نه مز والې هغه وایي دا خو تا پټ کړل نور شاته د بجلی او د دې په دغه باندې نه دی پوهه جاوید دا راته ووایه چې د دې ټول هر څه ذمہوار څوک دی څوک ګڼئ د دې ټول ذمہوار عمران خان دی عمران خان ذمہوار دی هغه له موږ ووټ ورکړی په دې مقصد دپاره چې هغوی زه تبدیلي راولم او موږ وله ووټ ورکړی دی دې ټولو خلکو وله ورکړی دی خو هغه چې کومه خبره کوله تبدیلۍ چې غریب ختموم نو د هغه خبره صحیح ده او موږ په غلطه یو جاوید دا راته ووایه چې ستاسو چونکې دا سب ډویژن بریکوټ چې دی ستاسو د پلار د وخت ستاسو په دې په پټو هم نظر دی د دې په ناب تول هم پوهی د پټي اندازه ورته هم لګي چې په دې کې دونه وریجې ده دونه پکې غنم دي دونه جوار دي آیا دا بحران که رالو نو بیا به خلک متبادل ولې چې د وړو نه خو نارغېدن دی متبادل به بیا څه کېږي څه طرف ته دا خبره روانه ده آیا خطرناک طرف ته روانه ده بلکل چې زموږ سره جوار او وریجې چې دي نو دا خودکفیله یو او د غنمو د لاسه به مونږ خراب یو که چېرې حکومت د بهر ملک نه د دویم ملک نه سره پروګرام جوړ کو او رالل خو ټیک ده که نه د غنمو شارټیج به مکمل دي دې کې شک نشته زیات نه زیات 2 میاشتې ټایم ورکوم چې دا به د سره یم نه
نه به یاو او که حکومت څه بندوبست د بل ملک نه جوړ کو جو بیا کېدای شي چې او کاغه مې خو به په داسې ریټ باندې ورکېږي چا به څوک اخیستی هم نه شي ولې د هر ملک نه چې یو شی راځي په خرچه راځي که نه هغه څه ارزان به نه پرېوځي ګران به پرېوځي خو بیا به هم دومره لا ښایي چې دی را وغواړي او وي زما دا شک دی چې کېدای شي چې یم نه د دې وړو دا ریټ اوس نن سبا څه دی څونه سیوا شو زه خو چې کم لوکل خپل وړه خرڅوم په 350 روپۍ دړی وړه خرڅوم نه د بازار چې کم نوی ریټ راغلی دی هغې کې اضافه وشوه نو دغې سره د غریبانانو ملا تیر ما ته شوه دې کې شک نشته دي او بالکل د اخیستو نه خلک مجبوره دی 350 روپۍ 5 کیلو وړه څوک اخیستی شي دا خو ظاهره خبره ده او 350 روپۍ له هم څه کې خو موږ ته لوکل غنم هم نه میلاویږي چې والو چې کار پې وکړو زنګ سره به 100 بورې غنمي هغه د 15 ورځو د هفتې کار دی چې ختم شو بس خبره ختمه دا ماشین به ولاړ شي دی به رکاو شي پایه به جام شي د وړو بحران او زموږ دلته د ماهرینو سره خبرې د دې مقصد دپاره دي چې حکومت لا پورې سټپ پکار دی ولې د ماهرینو وینا ده چې په 2 میاشتې کې به دا بحران مزید اضافه کوي د وړو بحران او د غریبانانو د ملا تیر ماتېدو یوه نوې منصوبه روانه ده چې د وړو د نشوالي د وجې نه دوکاندارانو خپل ریټ مقرر کړی دی موجوده ماهرین وایي که حکومتي اقدامات ونه شو او غنم راوا نه غوښتی شو نو په 2 میاشتو کې به د وړو یو لوی بحران راشي چې سمبالول به یې مشکله وي د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا بریکوټ سوات